قرآن شریف صفت کوي والذین معه اشداء علی الکفار. یو کس نه یادی والذین معه مسلمان مراد دی، معیت رسول الله والا. اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات منهم اجرا عظيما. هم دغه خلق مراد صحابه کوم یا ایها الناس آمنوا كما تمن الناس. ایمان به ال معتبر کې د صحابي د ایمان پشانتی د مثال وتوقع د کسوټی شوا د ایمان ستاد ایمان معیار دی اغه نه دی په ایمان کې فرق ایمان نه دی دغه ایمان لو صحابه کرام. الایمان یمان والحکمت یمانیه. علماء ګڼې معنی کوي، یو معنی دا ده مراد تینا انصار د مدینه مراد دی. ولې دا یمن والا خلق دا یمن نه راغلي خلکو چې بند اوش دی او دوی راله د مدینې په ځمکه آباد شو. الایمان یمان انصارو په شان ایمان وساته. ایمان دقه دی، علم دقه دی. بلکې بعض علما پکې مهاجرین ام ذکر کوي، ذکر دین کونام د یمن نه راغلي انصار او مهاجر کته. نور معنی علماء په دې صحابه مقصد به جنت و دنیا بناوه. ځکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله د تبوک په غزا کې یو څومره جمع پونچی و ټوله حضور پاک ته کې او حضرت عمر فاروق نیمه راوړه او ابوبکر ابو عمر وی نن زمانه کې ما سره مال ډیرو مې د ابوبکر صدیق نه به نمبر نه نولم که خیري غلی ناستو خندلې. ابوبکر خو ما ته معلوم دی هغه سره خو دې وخت کې څه نشته او ما خو شی ډېر راوړه. حضور پاک د عمر نه تپوس وکړه خو هوښیار و. وی عمره څونه مال دې راوړه؟ وی د الله رسوله نیم مې راوړه او نیم مې بچو ته پرېښه. وی ابوبکر څونه مال دې راوړه؟ وی د الله رسوله چې کور مې سمونتل ټول مې راوړل. وی بچو ته او ښځې ته څه پرېښودل؟ وی الله او رسول چې الله شته رکشه غمونه. پښتانه وایي چې الله شته رکشه غمونه. نو سودا دی تاره د صحابو نظر په آخرت او په دنیا نو هغوی وایي چې فلم خشي دنیا به سره تېرېږي یا سل او یا شل خامخا ته روان یم ځان سره په سر نه شم وړی. دا به د صحابو سوچ و. نو چې راغی حضور پاک ته الوې وی صاحب مسله مې ولا حل کړه او دې ته ته ووایه چې هغه لس بوټي ځان ته برابر کړي نه نوجوان ته وایي یو پوله دې نیغه کړي. وی په څه طریقه دې برابر کړه؟ وی هغه د 300 د کجورو باغ مې پکې ورکړ. نو د دواړو جهانو سردار مبارک ورته دا ونه وی چې دا دې څه خطرناکه سودا وکړه. بچي به دې څه کوي؟ یو شل به دې ورکړو، 150 به دې ورکړو، 100 به دې ورکړو، بچو ته به دې هم د سر سورې پرېښو. د حضور پاک نظر هم په آخرت ورته فرمایي وی ای ملګري وی زما د قسم د الله په ذات دي زه دله ضمانت او ګرنټي برکوم خدای به په دې په بدل کې دله په جنت کې قیمتي باغ او محل درکړي. دغه ابوبکر صدیق فرمایي جلل به الله ته دونه عاجزي او دونه انتصار او دونه زاري چرته د مالدارۍ او چرته د لویې او چرته د مشرۍ سوچ هم ورسره نشته. چې کله بادشاه شو بادشاه په شی جامې بار کړي جامې به یې خرڅول ټوکړې بازار ته روان دی. حضرت عمر ورغی وی څه کوې؟ وی دا جامې خرڅوم. وی ته خو پرون مونږ بادشاه کړې د مسلمانانو. نو وی ټیک د بادشاه یم نو بس کار به کوم که خو دا جامې به نه خرڅوم. وی نه کار به څوک کوي چې ته بازار کې ګرځې دا خو د خلکو کارونه غواړي. وی بچي به مې څه خوري چې دا کار؟ وی ته راځه درې وسته خلک یې راجمع کړل. وی ابوبکر خو تاسو ته پته ده چې خپل کاروبار د ده رزق دپاره کافي دی خو دې خو زمونږ په خپل د مسلمانانو په کار کې بند که او بادشاهي مو حواله کړه تنخواه وله مقررول پکار دي. تنخواه وله مقرر کړه. یو ځل ورته بچي وایي ښځه ورته ووي چې ته ګوره خپل کاروبار به دې کوو نو مونږ به لږه ښه ډوډۍ خوړه ښه خوراک به مو کوو. نو چې بادشاه شو نو سر په سر ډوډۍ خورو. دې ماشومانو الوا تړل کېږي یو مخصوص الوا به هغې پخول د کجورو او د زیتون د تیلو نه. نو وایي زه څوک یم ما سره څه دي؟ زه خو بیت المال پیسه په تاسو نه شم لګولو.
وی نه ته اجازت وکړه نو ستا تنخوا کې مونږ بچت راولو. وی اجازت دی. نو هغې به د یو څو ورځې ډېرې ورځې تنخوا کې لږې لږې پیسې به جمع کولې بچکولې به او ډوډۍ به یې کمه خوړه، ترکاري به یې کمه پخوله، لږې بچت راوستو. یو ځل یې ډوډۍ حلوا پخه کړه. ابوبکر صدیق له راوړه. وی دا کوم ځای وه؟ وی دا به ستا په تنخوا کې مونږ لږه لږه بچت کوله نو دا حلوا هم پرې پخ کړې ده. وی څونه به دې بچت کوله؟ وی یاره دونه به م بچت کوله. وی پته ولګېده چې زما په کمه تنخوا ګزاره کېږي چې تا پکې بچت کو. بیت المال والي ته خط ولېږه زما تنخوا نن نه پس دونه نه کمه کې، مونږ وکړ تال کو تنخوا زیاته کې. او زما کمه کې تنخوا په بیت المال بوج را نشي. نو هغه ابوبکر صدیق څونه عاجزي کوي. افسوس که د ګیا وې، افسوس که د وجود یو ویښته وې، افسوس که د مرغۍ وې. او دغسې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه. حضرت عمر رضی الله عنه څونه لوی شخصیت. حضور پاک مبارک فرمایي لو کان بعدي نبیا لکان عمر. وی زما نه پس خو بل پیغمبر نشته او نه راځي، خو که زما نه مخکې بل پیغمبر وي نو عمر فاروق به. وی په دنیا کې مې دوه وزیران دي، یو ابوبکر او یو عمر. او نبی علیه السلام مبارک یو ځل په لاره باندې روان و، ماشومان لوبې کولې. ماشومان نبی اسلام خو ډېر زیات نرم دل و، غصه به یې چاته نه کوله، ماشومانو همغسې خپلې لوبې کولې. ابوبکر صدیق ورسره راغی، ماشومان همغسې وو. حضرت عمر رضی الله عنه راغی، د ماشومانو منډې شروع کړې په لارو کې، منډې شروع کړې. نبی علیه السلام عمره وی شیطان هم تا نه تښتي، شیطان چې ته وویني وی د نه تښتي. او وی واړه واله شیطانان مې ولیدل چې د ماشومانو سره یې په کوڅو کې منډې والې. یو موقع کې نبی یو جینۍ ناسته وه او د اختر ورځ وه، نبي علیه السلام مبارک ناست و، هغې هغه تمبل و. د خوشحالۍ په مقام تمبل وال که دا ماشومان وی نو خیر، خو چې ګونګړوګان ورته نه تمبل یې و. نبي علیه السلام هم دغسې اورېده. دې کې حضرت ابوبکر صدیق راغی، نبي السلام لاست دی او هغه ماشومان یې لګیا دي یو طرف ته خپل تمبل وی. دې کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی، چې راغی هغه چې چا تمبل و د تمبل لاندې کو د پاسه پې کېناسته. چې نبي اسلام مخ حواله و عمر دی، ورته وی عمره شیطان هم نه تښتي. دومره د حضور پاک ورسره مینه او دونه محبت او د جنت زیرې په دم یو ځل نه څو کرته د جنت او د شهادت د دواړو زیرې پې شوې دي. دې به جنت ته هم ځي او د جنت مقام هم حاصلوي او د شهادت مرتبه هم حاصلوي. شهادت هم ډېره لویه مرتبه ده. لیکن عاجزۍ ته یې وګوره. یو ځل چا په مال راولېږه په غنیمت کې، مریان وو، ډېر زیات مال و، مسجد نبوي مبارک ته یې راوست. عمر ورته داسې وکتل رضي الله عنه، نو چې ورته یې وکتل نو زړه کې یې لږ فخر غوندې راغی. او زه داسې مجاهد یم چې دونه غنیمت مې وګټه، دونه علاقه مې فتح کړه. دې هغه کې لږه لویي به ورته ووایو، مونږ ورته لویي نه وایو، خو هغه اعجاب المرء بنفسه کې حدیث سره تعبیر راځي دی. یو پوټی د خپل دغه ورته خوښ شو چې ګوره ما نن څونه کار رانه الله واخیسته. بس فوراً یې صحابي ته حکم وکړو، وی خلک راغونډ کړه جومات ته. څوک نه دي خبر دی نه، وی ضروري تقریر به کوي. مسجد نبوي ته خلک راغونډ شو. چې دې څنګه راغونډ شو، دې په منبر احد کېناسته. وی ای خلکه یو خبره درته کوم. وی زه عمر یم، ما پېژنې؟ وی ولې دې نه پېژنم؟ امیر المؤمنین. نه یاره وی امیر المؤمنین خو تاسو جوړ کړی ما، نه مور د ګېډې نه خو زه امیر المؤمنین نه پیدا شوی. وی زه هغه سړی یم چې ما به یو وخت کې ګډې چیلې سرولې، یاد هم دي، او چوکه به مې په دې ستک باندې ښودې وه او په بیابان او دشتو کې به ګرځېدلم او ګډې چیلې به مې سرولې. او زه د هغې ښځې زوی یم. ای خلکه واورئ چې مونږ کره به د ډوډۍ درک نه لګېده، زما مور به غوښه اوچه غوښه چوپله. عربو کې به د فقیرۍ لپاره دا یو محاوره استعمالېده. فلانکې ډېر غریب دی، وی مور یې اوچه غوښه چوپي. فلانکې ډېر مسکین دی، نو خلکو به یې مور یې اوچه غوښه چوپي. وی مونږ هغه فقیران او مسکینان خلک وو چې زما مور به اوچه غوښه راواخېسته او چوپله به.
او وی زه هغه سړی چې په شا به مې چوکۍ ښودې او ما به ګډې چیلې سرولې. وی ما اوس هم وپېژندم چې هغه یم که نه، دا هغه سړی یم، د خطاب زوی یم. دا خو د نبي علیه السلام برکت دی چې ما ته خلک سړی وایي. خلکو وی دې پسې به تقلید کوي. وی ښځه خدای مو بخښه دی خپلو کورونو راکوز شو. نو سړی ونده وی دا خلک د څه را ناکړ کړل. وی دا مې ورته دا ذات ښه و که نه چې زه څه وکړم. خپل زوړ حالت مې ورته و. مونږ خو ته به څه تقریر کوې او څه ضروري خبره وي دا به کوې، د دې خبرې څه ضرورت دی چې تا دا خبره کوله. وی دا غنیمت راغی او دا اسونه او مریان پکې وو، نو چې ما ورته وکتل نو ما ته دا خپل ځان داسې یو بوټي له غوندې اوچت ښکاره شو. ما وی کې عمره دونه خو نه اورېږه چې دا خلک راغونډ کړم چې دا خپل کبر دې ځمکې له روبرو. زه خو ډېر کمزوری سړی، دا حقیقت دی. که دا سپینه جامه ته اغوستې ده دا چا درکړې ده؟ الله. که د نه اوس وغواړي، الله ګواه دی، قسم درته خورم که وغواړي که دا مال دولت یې بېګا ته هم پاتې شي. داسې مو ډېر لیدي. او که دا بچي درکړي چا درکړي دي؟ الله. که وغواړي په دې چرګانو چې الله مرض راوړي په یو ساعت یې بېغمه کړي که نه کړي. او ډېره مو لیدل چې په یو ساعت ورته دا بچي راوپرځېږي ختم شي. که وغواړي څه دی نه اخیستي. او د عزت چا درکړی دی؟ الله. دا هم الله راکړی دی. که وغواړي د عزت سړی وي دغه ځای کې خلک بې عزته کړي، چا سره سترګې نشي لګولی. او که دا کارخانه ده او که دا مال دی او که دا ځمکه ده او که دا موټر دی او که دا دولت دی او که دا هر څه دي، دا الله درکړي دي. مال سره بم قبر نه کوې، عاجزي به کوې. یو لوی بزرګ تېر شوی دی په هندوستان کې، لوی بزرګ قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه. قطب مینار سره د هغه لاندې قبر دی. قطب مینار سره ډېر لوی بزرګ د زمانې تېر شوی دی. څه تاریخ لیکي چې څو سوونه زرګونه خلک هندوان او سیکان الله ذوالجلال د هغه په لاس مسلمانان کړي دي. ډېر لوی خلک و د هغه مریدان او په هندوستان کې چې د هغه څومره مریدان و په دغه علاقه کې نو دومره د بل چا نو. چې وفات کړو نو وي دا دونه دنیا جنازې له راله کې د شمېر نه اوتې خلک و ټول علاقه داسې ښکارېده چې لکه د انسان سرونه سرونه دي. جنازه کې ایښودی شو نو یو سړی وي پاڅېده. چې پاڅېده نو وی چې یاره د دې زمونږ پیر صاحب ما ته یو وصیت کړی دی، هغه وصیت اورول غواړم. وی شور و شغرب و جنازه په دومره ګڼه کې کېدل ګران کارم دی. وی خلک غلي شو چې دا به څه وصیت وي. وی ما ته بختیار کاکی رحمت الله علیه دا وصیت کړی چې به جنازه به هغه سړی کوي چې هغه کې 15 صفت وي. یو صفت پکې دی چې په خپل ژوند کې تکبیر اولا تکبیر تحریمه ته نه پاتې شوی. امام پسې تکبیر تحریمي د ځان به رسولي. دویم پکې دا صفت به چې تهجد به نه قضا کړي په خپل ژوند کې. دریم به پکې دا صفت وي چې د مازدیګر نه مخکې 4 رکعاته نفل به نه پرېښي، ځکه دا زاید سنت دي چې دا سړی کوي دا نور خو خامخا کوي. تهجد به نه پرېښي، تکبیر تحریمه به امام پسې نه پرېښي، او د مازدیګر نه مخکې چې دا کم 4 رکعاته دي دا 4 رکعاته به همیشه د کړي. یو دا چې هره شپه به د الله ته جړا کړي. یو شپه به په داسې دې تېره شوې چې د الله ته جړا نه کړی. یو 15 رانه بل هم د قرآن هېر شو دې وخت کې. وی خلک غلی شو چې خدای پاکه دا صفتونه به چا کړي. یو 15 دا چې غیر محرم ښځې ته پردی ښځې ته به یې په خپله زندګۍ کې نظر نه کړ. خلک حیران شو چې داسې سړی به څوک وي. وی دې کې یو سړی راپاڅېده او چې کوم سړی راپاڅېد دا پولیس والا ته مخکې رستو کېږي. خلکو ته خو یې شا ده. وی راغی. وی چې راغی څنګه نو قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه نه کفن د مخ نه لرې کړ. وی حضرت زه په خپله خو قبر نه دی خو ما په خلکو کې رسوا کې. خپله قبر نه دی ما رسوا کې. زه دا وصیت ستا شوی دی او دا دې خوښه ده نو دا جنازه باندې زه کوم. او بیا خلکو ته چې مخ کړې د زمانې بادشاه شمس الدین التمش بادشاهي وکړو. شمس الدین التمش وی جړل. وی ما خو دا خبره پټه کړې وه
زما دی پیر وصیت کړی دی چې با سره دا سره جنازه وکړي، نو که په دې صفاتو بل څوک یې راشي کوي نو دا صفات ما کې شته. ما په خپله زندګۍ کې تهجد نه دی پرېښی چې کله بالغ شوی یم. ما نه په خپله زندګۍ کې تکبیر اوله نه دی فوت شوی. ما نه په خپله زندګۍ کې د مازدیګر نه مخکې سنت نه دی پاتې شوی، او په خپله زندګۍ کې ما پردۍ ښځې ته نه دي کتلې. بادشاه د زمانې دی، او داسې شپه په ما نه راتېره چې ما الله ته جلان نه کړی چې خدای زه څه شیم، دا بادشاهي خو تا راکړې ده او په زور دې راسپارلې ده. دا به هم نه وی چې مال او دولت سره عاجزي نه کېږي. حضرت عثمان رضی الله عنه څونه مالدار، حضرت عبدالرحمن ابن عوف څونه مالدار و. عاجزي د دې خبرې نوم نه دی. لویي به نه کوې، بس ځان ته به لوی نه وی، ځان ته به عاجزه وی. مال باندې بروسه به نه ساتي چې اوهو زه خو مالدار سړی یم، ما سره خو دومره دولت دی، هر څه کولی شم. هېڅ هم نشي کولی. د چا د کم سړي په خېټه کې چې 3 منه غول پراته وي هغه څه کولی شي؟ خېټې خو زموږ د غولو ډکې وي. یو سړی چې د مجلس کې ناست و هسې کبرجن شانتې و. دا نیکانو خلکو مجلس کې چې ته ناست و نو اورېده راوړېده او کله به په یو خپه کېده، کله په بله خپه کېده، کله شاته ګوري، کله مخکې د پاتېدو لار ګوري، خو د پاتېدو لار نشته، میانځ کې ګیر دی. هغه عالم پې پېښ شو، نیک سړی. خلکو لیدلی لږه لار ورکړې، د ده به څه ضرورت یې د غریب، وایي ځه لاړ شه خو بیا راشه. بار ته ووته، واپس راغی چې مجلس خور شوې دې خوا راشه. وایي تا ولې دا اوچت کته پورته کېدې را کېدې؟ ویې یاره جي حیا راځي غږ درته نه شم کولی. وایي زه را باندې پېښ شوم، تا له باد درغلی و، پېښ یم در باندې، باد درغلی و. وایي صاحب بالکل باد راغلی و، ټینګېدی نه شوم او پاسېدی هم نه شوم چې خدای اوس خلکو مخکې رانه باد ته ونه ځي. مړه وایي کم سړی کې د باد ورته د ټینګې نه دی هغه به هم لویي کوي. په څونه کبر رالي د هغه ځای نو پنسۍ د راقیو د منځ کې کېناستې، باد ورته د ټینګې نه. لږ غوندې باد د په خېټه کې غوټه دي، ټول مجلس کې د نوار پار خطا دی چې خدایه څوک هم، نو چې باد ورته څوک راټینګي دی به هم لویي کوي. وایه داسې انسان دی که نه دی؟ هر انسان داسې وي. معمولي غوندې یو دسماتې راشي ځای ته یې نشي رسولی، کله سړی نه په پرتوګ کې موبیږي، لږ دې په غاښ در لاړ شي د نه په کور کې څوک خوب نشي کولی، د انسان به هم کبر کوي. مال به د سړي خو په مال به ټوپونه نه وی، دا به نه وی چې دا مال به ما بچ کوي. عزت به دې وي، خو دا به وی چې دا الله راکړی سبا یې مغشتې شي. بچي به دې وي، وی دا رانه سبا غشتې شي الله. بادشاهي به دې وي، بروسه به پرې نه کوې دا رانه سبا الله غشتې شي. دې ته عاجزي ویل کېږي. نو قرآن حکیم کې الله فرمایي یا ایها الناس، اے خلقه، انتم الفقراء الى الله، ټول الله ته ګورې محتاج دی. فقیران او مسکینان یې الله ته محتاج دی. والله هو الغني الحمید، الله غني دی، چاته حاجت نه لري او د ډېرو ښکلو صفتونو خاوند دی. یقینا دی که نه دی؟ په موږ بیماري راځي، په الله نه راځي، یې ښکلې صفت شو. په موږ مرګ راځي، په الله نه راځي، دی ښکلې صفت شو. موږ له ستړیوالي راځي، الله له نه راځي، دی ښکلې صفت شو. موږ له بدرنګتوب راځي، الله خشتلې بدرنګتوب وله نه راځي، دا د الله ښکلې صفت شو. موږ له عجزوالي راځي، الله د ډېر لوی قدرت او طاقت خاوند شو. ان یشأ یذهبکم، که الله وغواړي تاسو به ختم کړي، ویأتي بقوم جدید نوې به راولي. او که ته وایې دا به څنګه وي، وما ذلک علی الله بعزیز، الله وایي دا په ما څه ګرانه خبره نه ده، دا په سکندونو کې کولی شي. نو موږ ورونو ډېر زیات محتاجه یو. الله نه به هر وخت تم هم کوو، یره به هم کوو. ګورې حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي په یو موقع، وایي که چېرته د قیامت پر ورځ الله اعلان وکړي چې یو کس ته جنت ته لاړ شي، باقي د ټول جهنم ته لاړ شي، بالفرض ټول دنیا د جهنم ته لاړ شي، یو کس ته جنت ته لاړ شي، وایي ابه زیمه، وایي د الله نه مې دونه امید دی. او وایي که دا اعلان وکړي چې ټول جنت ته دی، یو کس دوزخ ته دی، ابلیس دې جنت ته ځي بالفرض، ابو جهل دې ځي، ټول دې ځي، یو کس به دوزخ ته ځي، وایي یریږم به ابه هم ویم چې دا به زیمه. خوف او رجا ورته وایي، الله نه به یره هم کې او د الله نه به تم هم کې. اوله نطفة واخره جیفة وفيما بینهما حامل للعذرة. اول د انسان نطفه ده ګنده، اخر د انسان مرداره ده چې په قبر کې پریوځي، که نیک و خو ډېره ښه ده، که نیک نو په د چینجو جاله ده، او په دا مابین منځ کې څه دي، په دا خېټه کې ګندګي ځان سره ګرځوي. زما ورونو مونږ پیدا د خاوره نه یو، مونږ کې عاجزي به وي، لویي به نه کوو. بس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني،
تاسو الله ته محتاج یې، فقیران یې، مسکینان یې، پلاران نه یې. د الله په شان کې پلاران نه یې. لوی او کبر به نه کوئ. الله محتاج دی. الله محتاج نه ته محتاج یې. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه حالات مې کتل، حیران شوم چې خدای پاک دې انسان له کم مقام ورکړی دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره محبت دې انسان سره، دومره مینه چې څومره زه ګورم. یو ځل د نبي علیه السلام مبارک نه چا تپوس وکړ، وی د الله رسوله بیبیانو کې درته ګران څوک دي؟ بیبیانې خو یې ګڼې وې، وی عایشه. او وی په سړو کې درته زیات ګران څوک دي؟ وی د دې پلار ابوبکر. نه خپل تره یاد کړه چې عباس، حالانکه بل یې پې خفه شوی دی چې الف ضرر رسولی دی. وی عباس خو د پلار په ځای دی، وی د ده به قدر کوي. او نه د خپل تره زوی په دې مقام یاد کړه، نه بل یاد کړه، نه بل یاد کړه، حالانکه د ټولو مرتبې شته. ټول د نبي علیه السلام رشته داران دي، زمونږ د سر تاجونه دي. لیکن وی څوک دې خوښ دي؟ وی عایشه. په بیبیانو کې وی په سړو کې څوک زیات؟ وی ابوها د دې پلار ابوبکر. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت دی ورسره. او یو مقام کې فرمایي، د حضرت بلو زمونږ په ترمذي شریف کې غالبا تیر شو، یو حدیث کې تیر شو چې د حضرت عمر او د ابوبکر صدیق یو بل سره لږ غوندې اختلاف راغی. خامخا پر ورولۍ کې خلک کله جګړې هم کوي. عمر ته لږ غصه شو، نه ابوبکر صدیق نو عمر ته خفه شو، بیا رضا کو، ما نه غلطي شوه ما معاف کا. نو عمر خفه وه خو لږ جذباتي مو، اتې کور ته لاړ. نو حضرت ابوبکر صدیق ورپسې کور ته ورغی چې سړی مې خفه کړی دی، خوشحالو مې. نو چې دی ورغی هغه په دروازه دننه شو، نو عمر د دننه نه دروازه ورته بنده کړه رضي الله عنه. ابوبکر صدیق خفه شو چې سړی خو زه رضا کوم او دی خو ډېر خفه دی، نه رضا کي. کور کې رانه ننوته او دروازه یې بنده کړه. دا به څه کوي؟ لاړ نبي کریم صلی الله علیه وسلم له جومات ته. حضور پاک مبارک ملګرو سره ناست و چې ابوبکر خفه دلګیر ور روان دی چې ما خو عمر خفه کړی دی او ما نه خو راضي نه شو. نبی علیه السلام ملګرو ته وایي وی دا سړی چې را روان دی چا سره جګړه کړې ده، وی مخ نه معلومیږي. هلته عمر فاروق رضی الله عنه ستومانه شو، دا مې څه وکړل؟ ټیک ده چې زه ابوبکر صدیق خفه کړم، خو بیا رضا کولم، په کار دي چې رضا شوی و ورسره. دا هم فورا نبي علیه السلام ته راغی، ورته پته وه چې ابوبکر به هملته تلي. دی راغی، چې راغی نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته دغه کوي، وی صاحب ده زه خفه کړلم او بیا زه رضا کولم، او چې زه رضا کولم نو زه ترې کور ته لاړم او دروازه مې بنده کړه. اوس نبي علیه السلام له پکار دا و چې نسبت ابوبکر ته یې ویلي و چې یاره نه به دې خفه کو، او بیا عمر ته ویلي و چې عمره خیر دی چې رضا کولې نو زر به رضا شوي. دا طریقه وه که نه؟ لیکن نبي علیه السلام مبارک څه وایي؟ فورا وایي وی تاسو زما دا ملګري په قلار به پرېږدئ؟ ابوبکر یې دی، دی به معاف کې، دی به په ارام پرېږدئ؟ ولې ده ته تکلیف رسوئ؟ چې دا خبره یې وکړه او نبي علیه السلام مبارک غصه شو. او یو وخت هغه چې تاسو ماله الله پیغمبري راکړه نو تاسو ټول وی کذب ته دروغ وی، او دی ابوبکر وی صدق ته رښتیا وی. یو دم اته وی ته رښتیا وی. لومبې په مومن په انسانانو بالغانو کې خو په نبي علیه السلام ایمان حضرت ابوبکر صدیق راوړی دی. نو چې ماله الله پیغمبري راکړه نو تاسو ټول وی کذب ته دروغ وی، او دا یوازې ابوبکر چې د وی صدق ته رښتیا وی، ده په ما ایمان راوړی دی. معاف به یې کې، پرېږدی. ابوبکر صدیق خوله کې وایي چې نبي علیه السلام عمر ته غصه شو، وی د الله رسوله غلطي زما وه، ما غلطي کړې ده، ګورې غلطي زما وه. او سره د هغې نبي علیه السلام فرمایي دی به پرېږدی، معاف به یې کې، ولې ده ته تکلیف ورکوې؟ غلطي ته یې چې معافي غواړې عمر ولې دې نه معاف کوم؟ دروازه دې ولې ورته بندوله؟ او حقیقت هم دا دی د حضرت ابوبکر صدیق په شان کې لیکي چې کم وخت کې د مور نه پیدا کېده یو غیبي اواز شوی و، د مور نه پیدا کېده، مور ته یو غیبي اواز شوی و، یا امة الله بالتحقیق ابشری بالولد العتیق. ای دا خدای وینځې د الله وینځې، په تحقیق یو خبره واوره، یو پاک بچی الله درکوي، د هغې زیری قبول کا. غیبي اواز ورته کېږي. دغه وخت لا نبي علیه السلام د نبوت دعوه هم نه ده کړې. ابشری بالولد العتیق،
اسمه فی السماء صدیق، په اسمان کې د نوم به صدیقي، وبمحمد فی الغار رفیق، یو سړی به محمد صلی الله علیه وسلم د هغه د غار ملګری به وایي دې نه هغه ته مرتبه بله کېدی شي نشي کېدی. حیران شي سړی د تبوک د غزا متعلق چې کله نبی علیه السلام مبارک چنده غونډوله جهاد دپاره چې پیسې راغونډې کې د هرقل د روم د لوی توپ او طاقت سره جهاد د هغې له ځو، نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډېر مات مشهوره قصه دومره مال یې راوړه چې ټول څه کور موندل راویړل. نبی علیه السلام مبارک د تپوس کوي ابوبکر څونه مال دی او عمر نیم راوړه. عمر فاروق وایي زه نن به د نمبر وړم ځکه زه مالدار یم، نن ما سره پیسه چې ابوبکر سره نشته، مال یې راوړو په میدان یې کېښود، مال خو یې ډېر و، غاړه کې ناست و چې نن نمبر به وړم. عمر دې خوا را چې څونه مال دې راوړه؟ وایي صاحب ګوټ نیم مې راوړه او نیم مې بچو ته پرېښود. ابوبکر صدیق له غوندې مال و هغې یې راوړه. نو وایي ابوبکر څومره دې راوړه؟ وایي د الله رسوله څه چې مې کور کې موندل ټول مې راوړل. بچو ته څه پرېښودل؟ الله او رسول. چې الله شته څه غم دی، چې د الله رسول ته څه غم دی. دغې وخت کې حضرت ابوبکر صدیق د دې ټاک د غټه کپړه چې کومه ده د درنه کپړه، حالانکې په ګرمۍ کې درنه کپړه ټول ګرانه ده، درې نه چې د خلک پرې د پاسه کښېني، ټاک دا سکولونو کې چې خلک پرې کښېني دقسې غټه جامې ټولې ټوکړې ورته لګېدلې وي. غریبي ده. حضرت جبریل علیه السلام د انسان په شکل کې راغی، هغسې د ټاک جامې چولې ده او شلېدلې ټوټو والا جامې چولې ده. نبی علیه السلام مبارک ورته جبریل نن سیک جامه کې راغله، هغه خشته شکل و د حضرت جبریل. عموما به د دحیه کلبي غوندې شخص په شکل درته، دحیه کلبي رضی الله عنه په صحابو کې ښکلی سړی و. نن دې جامه څنګه چولې ده؟ وی د ابوبکر صدیق ادا الله ته خوښه شوې ده. الله اعلان کړی د فرشتو ته چې نن روز به د ابوبکر شان جامه اچوی، ما ځکه دا جامه اغوستې ده. دومره الله ته خوښ انسان، دومره الله ته ګران انسان. دغه رنګې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه څومره الله ته خوښ انسان. یو مقام کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، کله حضرت ابوبکر وایي چې کله هم زه د نبی علیه السلام سره ما ملاقات کړی دی نو یې ماته مسکا کړې ده، ماته چته په تندي ګونجې نه دي راوستې، ما هم ورته خندلي دي او ماته هم خندلي دي. داسې مقام نه دی راغلی. او یقینا د دین دپاره او د اسلام دپاره ډېرې انتهایي قربانۍ هم کړي دي که نه. لومبی مؤمن په نبی علیه السلام لومبي ایمان په بالغانو کې د ده نبی علیه السلام مبارک ورته وي ابوبکر دا خو د یارانه دوستانه و د ماشوموالې لکانې، وی چې ما ته خو الله نبوت راکړ، څنګه دې خوښه ده؟ آمنتو بک، بس نن مې در باندې ایمان دی. لا سره دی ځکه او صدیق ورته و، لومبی تصدیق د پیغمبر علیه السلام، شک و شبهه پکې نشته. ما ته معلوم وي چې ته رښتونې دروغجن خو نه یم، خبره خلاصه. او بیا د پیغمبر علیه السلام نه نه دي جدا شوی. د هجرت په سفر کې صحابه ټول رخصت کړل د مدینې شریفې ته. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورغی د الله رسوله زما م اراده د هجرت کېږي، څنګه وکړم؟ اجازت راکړه. ویې نه ته ایثار شه. وی ولې صاحب؟ وی ما سره به ځې، ته ما سره هجرت کې. دا ډېر ادباري ملګري وي چې هغه ځان سره څوک پاتې کوي، د ټول نه ادباري وي دا ځان سره پاتې کوي، جاسوسي را باندې څوک ونه کړي، ورته نه پیسو راوګېره د دښمن سره میلاو نه شي، ادباري پاتې کېږي. بس ده فوراً دې پوه شو، وی دوه خانې مې واخیستې، هغې له مې د کیکر پاڼې ورکولې، د دې غټ کیکر چې دا سربي شي هجرت ته تیارې شي. ورغلم نبي علیه السلام نه چې صاحب دوه خانې مې دي، یو مې تاسو له ده او یو ځان دپاره، دا یو مې تا له درکړه. نبی علیه السلام وی نه زه به یې درنه اخلم خو په پیسو. وی نه صاحب اخیستې مې تا له ده. وی نه اما بغیر ثمن فلا، بې پیسو به نه الم، دا به په پیسو اخلم. دې کې د نبی علیه السلام دا حکمت و چې ډېر لوی سفر دی، ودرېږه په خپلو پیسو په څاروي وکړم چې ماله م الله ډېر لوی اجر راکړي. غلام ورسره د ابوبکر دی او لاره ښودونکي چې کوم سړی پکرۍ نیولی دی چې موږ د دریاب په غاړه مدینې شریفې ته بوځي، د هغه تنخوا ابوبکر ورکړه، کرۍ هغه ورکړه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غرمې په وخت کې ذکر الله، عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي داسې وخت و چې ګرمي وه، عموما خلک د کور نه نه راوتېدل. اخرج من عندک، څوک د سري د کوټې نه بار یو پټه خبره در سره کوم. وی صاحب نور څوک نشته، یو عایشه ده او یو اسما ده. وی ښه ما ته خو الله اذن وکړو، حکم یې وکړو چې هجرت وکړه. وی ګورې ما به ځان سره بوځې وی تا به بوځو،
کله به ځو وی به ته زما انتظار کوه زه بېګاله به راځم صاحب چېرته به ځو وی بس دا به وروسته درته وایم د شپې نبي علیه السلام مبارکه راووته او د دنیا د کافرانو میټینګ کړی دی څومره سخت وخت دی څومره غټ غټ مشران دي ټول پکې جمع دي دارالندوه کې دا په مکه مکرمه کې څوک د سره څو پېژندی یې نیسو وی نه غټ قوم یې د شیطان پکې دی نجدي د یو مشر شیخ په شکل ناست و د وی نه ډېر لوی قوم یې دی که تاسو ګرفتار کړه د نه به خلاص کړي وی د وطن نه به شلو وی داسې خوږه خوله خدای ورکړې ده چې هلته به ځان ته د خلک ملګري کې در باندې حمله به وکړي وی مړ به یې کړو شیطان پاسېد وی ډېره بهترینه رایه ده خو یاره چې تاسو دې وجنې نو ډېر لوی قوم یې دی بدل به د نوالي څوک به یې وجنې وی ټول به په شریکه پې حمله وکړو قوم به یې له چا چا نه بدل اخلي وی زنده باد شیطان وی دا بهترینه خبره ده رالل په دقه شپې د نبي علیه السلام د کور مبارک نه ګیره واچولو نبي علیه السلام مبارک حضرت علي صاحب سملو په خپل بستر وی ما سره پردي امانتونه دي ګورم د دغې کافرو امانتونو خیانت پکې نه کوي چې ښه تاسو په معاملې کوئ ودرېږه مال مې دنه قبضه کړی دا خو به دله در نه کړم وی ته به سبا پاسې د امانتونو به فلانکي فلانکي له ورکړي چاته غږ مه کوه چې مونږ کوم خوا لاړو وی چې راووتمه او ځای په ځای راته د مکې چې څومره کافر تورو په لاس ولاړو خاورې راواغېستې د الله په حکم د جبریل علیه السلام په وینا او په هغې باندې دا کلمات ووایي چې سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم صم بکم عمي دا شاهت الوجوه هغې چوف کړل او ویویشتل الله هغه شګې خاورې د کافرو سترګو ته ورسولې هغې سترګې مګل شروع کړل لکه بزول چې راشي او د خلکو سترګو کې خاورې واچوي هغې سترګې مګلې او نبي علیه السلام مبارک ته نیغ لاړ اړو وینې لیده او وکتې دې غچې دو ځان ته رایې څومره سخت وخت دی د دشمن د کلي نه وځه او دشمنو محاصره کړی تورو په لاس او بیا هم دغه د ابوبکر صدیق وسره خوشحاله دی او ځي غارې طور ته د مکې مکرمې سره نږدې یو غر دی هغې غارې طور ته ځي او ډېر سخت غر دی اسان هم نه دی تقریبا 2 میله د کم و بیش مزل دی پکې اوږد غر دی ډېر لرې هغې ته وختل جلال الدین سیوطي لیکي په خصایص کبرا کې چې هلته غر ته وختل قسم دې سړی یوازې نشي ختې زه پکې ختلی ما ډېر مخکې اوت نشم ختې چې مخکې تلې ختلی ما په دومره تکلیفونو چې د حد نه وتې لږ به ختم او کېناستېدم به اسان کار نه دی یوازې څوک نشي ختې د اوبو بوتل ځان سره څوک نشي ښایولی او چې څه منځ یې وکتل ابوبکر صدیق ورته وایي د الله رسوله دا زکریا علیه السلام موږ پکې څه یې موږ وایو نه که ملا شو ته لوږې به مړ شي قسم دی که زمونږ د ډوډۍ نه خبر شوې چې د دې مرۍ نه به مونږ ونیسي او مړه به م کې چې ملا صاحب هغه ډوډۍ خو تاسو ټوله وخوړه ما ساره م یو ځای کې بیان و هلته مې دا چرګان به ټول مونږ ته خیرې کوي ټول به خیرې کوي خو چې ملا صاحب راشي او په دیګونو باندې لاس اوچت کړي نو زمونږ قضا راشي او چاړه راته ونیسي خو چې ملا صاحب راشي او د واده دپاره وی ایتا قبوله کړې وه او قبوله دې کړه نو د چرګانو قضا راشي او بیخي وي او چې یو ملا صاحب کوم ځای کې میلمه شي نو صاحب یو چرګ ورته سر ته پروت یو یې ښکو ته پروت یو ښي طرف ته یو ګس طرف ته ډوډۍ خو دنه ټوله مه کوه تاسو څه وغواړئ یو کور کې باټینګن پاخه شي هم ماله راشي ماله تیښه راشي په بل کې بینګلی پخې شي هغې نه هم ماله راشي په بل کې روجې پخې شي هغې نه هم ماله راشي په بل کې غوښه پخه شي هغې نه هم ماله راشي په بل کې توری پخې شي هغې نه ماله راشي نو تا یو شی وخوړ او ما 20 وخوړل نو زما ډوډۍ ښه شوه که ستا او ښه د عزت په شکل راشي باغ چې ستا شروع کېږي همدې کریک ماله راځي او چې لا باغ ته ورشم نو لیدلی نه یم او تا چې دقه هلته ودرېږه کریټ یې نیولي ګاډي کې راسره اچول دا اوس وایه که نه دا د عزت روزي شوه که نه شوه نو شی خو دنه ټول منګه وخوا جامه زمونږ الحمدلله ښایسته سپینه ده مزېداره پټکې مو سپین دننه څه شته که نشته خو ظاهري رنګ ډول دا الله خدای خرا کړی جامه ښایسته پټکې مزېدار او سپلی ښه مزېدارې چغ بغې نو نور د خدای نه څوک غواړو وی دا کافر به راځي قدمونو نه معلومات به کوي هېڅ داسې خلک شته نو داسې وکړه چې ما ته راپه اوږه شه چې د دې په اوږه وخېږم
نبی علیه السلام یې ځان ته په اوږه کړ، نو د غار د خولې پورې یې و. اوږه کې څوک داسې او واقع هم دقسې وه چې کافر رالل او هغه قدمونه یې کتل وي دې ځای پورې، خو یې قدم شته او دې نه مخکې نشته. او بیا غار ثور کې 3 شپې تېرې کړي دي، 3 شپې. او دا حضرت ابوبکر ورسره دی. او څنګه ورسره دی؟ د نبی علیه السلام مبارکه ډډه والې ده د ابوبکر صدیق سینې ته. جلالدین سیوطي لیکي چې دې غار ته څنګه ننوتل، هغې کې سوړې وې. وی صاحب ته لږ تبر وکړه، دا غار را پاکومه د خاورو نه، دا سوري بندوم چې ته مار لړم مچۍ پکې نه دمبله پکې نه. نو هغې کې ځای په ځای دا وړې وړې ټوکړې ورکړې. یو 2 سوري پاتې شوې، هغې کې خپله پونده کېښوده. وی راځئ صاحب دننه پکې چې ته مار دی هغه را په دې سوړه راته راوته، د درې خپې له ټک ورکړی. او تاسو ته پته ده دا مشران وي د دشتې مار چې که نه وي د هغې زهر ډېر خطرناک او تېز دي. دې خپه نه درکوي، ډېر ټک ورکړی دی. دې اړه کې سوچ کوي چې که دا خپه دې خوا کړم خو دا مار چې ته راونه دي. او نبي علیه السلام ونه پوري زار و قطار دا اوښکې په دې سترګو را روانې دي. د نبي علیه السلام په دې مخ پرېوتې، هغه ودرېد. اوس ابوبکر ولې جاړې؟ وی صاحب دې غار کې څه دي ویې خوړم. وی ته دې خوا که خپه، وی ته ونه خوري، وی ته ما پرېږده. خو خپې دې خوا که مار دومره چې جو والی را نیو کړ. ولېږه تا سره وروستو خبره کوم دا ملګري دمومه. وی خپه دې را دې خوا که. نو خپلې لاړې مبارکې را واخېستې او د ابوبکر صدیق د پوندې نه یې تاو کړې. وی دا دې ځای لکې راشم دا اړه وجود مې ورپي. دا کمې لاړې د حضور پاک د مبارکې خولې او د ابوبکر د خپې نه یې تاوی. دا څونه قیمتي خپه وه. وی قسم مې دې په خدای وی ابوبکر صدیق وی چې د نبي علیه السلام ګوتې او لاړې مبارکې زما خپې ته رسېدل، وی ما وی چې مار زما په دا خپه ژبه قدرې هم نه راوالې، در تو ختم. او هغه سینه کومه مبارکه سینه ده چې د دواړو جهانو مبارک سردار دې ورته ډډه والي. جناب صحابه ډېر لوی خلک دي. ابوبکر صدیق ډېر لوی شخصیت و. او جناب بیا قصه اوږده ده، هغه واقعه چې ته بل وخت به درته ووایم. زما خپل غرض دی پکې، غرض د راځو څونه مبارکه هستي. الله حفاظت هم دغلته کوي که نه. کافران رالل او الله د غار په دې خوله کې بوټي ضربون کړ او کمترې رالې پکې فورا جاله جوړه کړه، هګۍ پکې واچوله او جولاګي راغی، هغه پکې هغه خپله کډه وویسته. دې کې رالل اوس ګوري متیازې چې کوي دې غار ته یې مخ کړې. ابوبکر صدیق نبي علیه السلام ته وی د الله رسوله کافر خو که لږ ترښکته کړي مونږ به وویني. وی مونږ ته ګوري. وی نه تېرې دې تا ته به یې مخکې متیازې کولې. یو کافر بل ته وی دې غار کې ني، بل ورته وی خدای دې بېخ وباسه، په دې کې خو ستا د نیکه نه مشره اونه ولاړه ده چې دې ننوتېدل دا اونه به نه ماتېده او د جولاګي دا جاله به نه روانېده او دا کمتره به نه پاسېده. دا ټولې خبرې دوی واورېدې. ابوبکر صدیق فرمایي که نه چې نبي علیه السلام مبارک ورته فرمایي لا تحزن ان الله معنا اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار. 2 کسانو او غار کې اذ یقول لصاحبه لا تحزن. لصاحب الغار نه وایي چې د غار ملګري ته، لصاحبه خپل دوست ته وایي لا تحزن ان الله معنا. ابوبکر ونه یېرېږي، الله مونږ سره دی. فأیده بجنود لم تروها. داسې لښکرو باندې الله امداد وکړو چې تاسو په خواب و خیال کې نه تېرېږي او نه ستاسو زړه کې هغه راتلی شي. جولاګي باندې او په کمتره او اونه الله پیدا کړله. 3 ورځې پس روان شو. ملګري دې ته وایي چې په لاره څه منځې لاړل او یو شوه روز مزل یې وکړو، بله ورځ مزل یې وکړو. یو غرمه ده او ګرمي د یو ځای کې یو ګټه پرته ده. د هغې ګټې سوری دی. د عربو ګرمۍ نه هم خدای ساته، ډېره سخته ګرمي په عربو کې. ځای په ځای بورونه لګولي. ایاکم ضربات الشمس. د انور د ضربو نظر ساتئ. د انور داسې تود دی هلته په ګرمۍ کې. او بیا د ګټې سوری به لا څنګه سوري. ګټه خو چې ګرمه شي خو بنده ورسره ټینګېدی نه شي. او بل څه شته نه. وی د الله رسوله وی دا ګټه ده، نو که دې خوښه یي کې دې کې درته څادر واچوم وی بوټې دمه شي. یو شپونکي وم دې ګټې له را روانو. وی ما زر څادر واچو، نبي علیه السلام مبارک ته مې ځای برابر کړه چې صرف د دلته سم ده. او زه لاړم هغه شپونکي پسې. وی ما ورته چې هلکه څوک یې؟
فلان کې امداګر کېلې څه چاري وی دا د فلان کې دی او مې پیژنې چې دا کوم سړي مې چې اجازه ته تشته چې لږ پیراله راکې بالکل وی مې چې ښه یو چیرې رالوله شه غولان ولا وسانډه دی شګونه وی هغه غولان وساندل او د هغه چیرې نه پیره وویستل وی ما ځان سره یو لوښی د کور راوړو د نبي علیه السلام دپاره چې هغه پکې اوبه مو بس کړي وی هغه لوښی مې کیپې واچولو او اوبه را سره وې هغه اوبه مې پکې ورواړو چې لسي مې ترې جوړه کړه وی رالم نبي علیه السلام چې د انور واوړېده نو مې راویښ کړ چې د الله رسول لږ تی مې دله برابر کړل کسکې وی هغې یې وڅښل وی ډېر زیات پرې خوشحاله شوم ابوبکر صدیق وی مې چې ځو نه وی زه چې ځو پیاده سفر د نبی علیه السلام مبارک اوور ورځې یا لس یا څوارلس اختلاف پکې د علماو شته د مکې مکرمې تر مدینې منورې پورې نو نبي علیه السلام بیا قدر نه کوي یوازې دا موقع نه ده هره موقع کې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تکلیف راغلی دی په خپل سر یې اوچت کړی دی کافرو که نبی علیه السلام مرۍ ته تازه راچولی دی د ورمنډه کړي دي یا ده خدای ظالمان څه درته وایي اتقتلون رجلا یقول ربی الله صرف دا درته وایي چې رب مې الله دی نو په دې وجه نه هر ځای کې دفاع کړې ده د نبي علیه السلام هر ځای کې د رسول الله مبارک قدر کړی دی هر ځای کې ورسره خپله مینه محبت قایم ساتلی دی هر ځای کې پې خپل خفګان کړی دی او هر ځای کې د خپل اولاد او خپل بچي قربان کړي دي دومره لوی شخصیت نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو مقام کې فرمایي وی جومات ته چې چا دروازې دي دا به ټولې بندې کړي جومات ته خلکو دروازې د خپلو کورونو نه کړې وې چې د چا کورونه جومات ته رانږدې وو نو په نږدې به په دروازه جومات ته راتلل وی زما جومات ته چې د چا دروازې ټولې بندې کړي سوا د ابوبکر د دروازې نه دا لیکلی وي ټولې بندې کړي او په چاته به نبي علیه السلام نو په موقع نو حکم بیا وکړو ابوبکر به زما نه پس مونځ کوي که زه رانله او چې کله د وفات بیماري د وفات بیماري د تلو جومات ته نو خلکو انتظار کو ورته نبي علیه السلام د پاسېدو نه دی وي په ما اوبه راواړوې صحابو پې اوبه ورواړولې وی بیا نو چې بیا پاسېده نو بیا بېهوشه شو وی په ما اوبه راواړوې بیا پې اوبه واړولې نو چې بیا پاسېدل نو بیا بېهوشه شو وی په ما بیا اوبه راواړوې نو چې بیا پې هغې اوبه واړولې چې بیا پاسېده بیا بېهوشه شو چې هوش کې راغی وی جومات کې د خلکو څه حال دی وی صاحب د مانځه ته انتظار کوي وی زه نشم وتې بیمار یم او د تکلیف ته پاسېدی نشم ابوبکر ته ووایه چې خلکو ته مونځ عایشه صدیقه رضی الله عنها ورته وایي د الله رسوله زما پلار ډېر پړه نرم دله دی او ستا په مصله کې ته ودرېدی شي او په ستا په مصله ودرېد جاړي به مونځ نشي کولی عمر ته ووایه چې هغه مونځ وکړي ورته وی ابوبکر ته ووایه چې مخکې مونځ وکړي هغه ورته بیا وایي نبی علیه السلام ورته بیا فرمایي ابوبکر ته ووایه چې مخکې مونځ وکړي او ورته بیا وایي عایشه بیبي وی صاحب زما پلار ما ته معلوم دی که نه جاړي تا په مصله نشي ودرېدی یاره خو تاسو مغه د یوسف علیه السلام د زمانې ښځې نه یې د نه څونه په تکلیف کې و زما خبره نه منې شه به ابوبکر ته ووایه چې مخکې مونځ وکړي د نبی علیه السلام د بیمارۍ په دغه 19 ورځو کې تقریبا کم و بیش څومره مونځونه کړي دي د نبی علیه السلام په مصله چاک وکړل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او یو مقام کې عجیبه غوندې روایت د حدیث د سړی حیران شي نبی علیه السلام مبارک ودرېده یو لاس ته حضرت ابوبکر ونیو د ښي لاس نه او د ګس لاس ته حضرت عمر ووینه رضی الله عنه دواړه د لاسونو نه ونیول او صحابه کرام ناست دي وی هکذا نبعث یوم القیامه وی د قیامت پر ورځ به زموږ د قبرونو دقسې پاسو داسې به پاسو دا ښی لاس به مې د ابوبکر نیولي او دا ګس لاس به مې د حضرت عمر نیولي دې نه لوی منقبت بل کېدی شي مونږ خو یېرېږو که یا خدای قبر به هم څنګه الله پاسېدل به هم څنګه الله پل صراط باندې تلل به هم څنګه الله ته به څه کوې را سره او دا یره په هغې مو لیکن دې منقبت ته وګوره وی هکذا نبعث یوم القیامه قیامت پر دقسې به پاسو د قبر نه همغسې وشوه چې کوم ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دفن دی ودره حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر رضی الله عنهما خوا کې دفن دی چې څنګه ټوله منقبت که زر ځله دی په نبي علیه السلام درود سلام وی نو ورپسې په حضرت ابوبکر او په حضرت عمر هم سلام وی دومره لوی منقبت دومره لوی شان یو ځل نه څو کرته
حضور پاک مبارک د جنت زیری ورکړي یو ځل نه تر یو ځل وایي کنه یو ځل نه سو کرته فرمایلی دي ابو بکر فی الجنه ابو بکر به جنت کی عمر فی الجنه عمر به جنت کی بیا فرمایي ابو بکر فی الجنه عمر فی الجنه لیکن دغه ابو بکر څونه لوی شان خاوند دی ای جناب د قیامت یو حدیث کې دا هم راځي چې د قیامت پر ورځ زما امت کې لومبي حساب کتاب به ابو بکر صدیق سره کیږي لومبي حساب کتاب او یو واقعه بعض علماء نقل کړې ده خدای څوک پر مخکې کړ او الله سره حساب کتاب من نوقش هلته من حوسب عذب چا سره چې حساب وشو خو تباه شو یو کس را مخکې که په خپله خوښه چې زه ورسره حساب کتاب وکړم الله به په خپل شان لایقه ولاړې موجود وي یو کس را مخکې که او څوک ور مخکې کړم وی ما سره به دا دوه خپل وزیران ولاړې ابوبکر او حضرت عمر حضرت ابوبکر به د مټونې ور مخکې چې الله سره حساب کتاب وکړي په سلبو په چغو به شي الله ما سره حساب زه نه شم کولی بل څوک مخکې کا ما سره څه نیکۍ دي او څه دي او دا هسې دا قاعده داره دا انټرویو وغیره مونږ کله کله ورکړې ده نو دې کې چې دا لومبۍ سوپر شي هغه امتحان والا په هغه خپل لږ دړي دا لومبۍ یې ګرانې وروسته بیا لږ اسانه شي خدای پاک ما مه وردننه کوه لاس به راکاږي او جاړي به سلګۍ به او چغې به وي او په دې هسې نه ناکام شم الله سره حساب کتاب کیدی شي نبی اسلام فرمایي من حوسب عذب چا سره چې عذاب وشو تباه شو عایشه صدیقه ورته فرمایي د الله رسول قرآن شریف کې خو الله فرمایي سوف یحاسب حسابا یسیرا وی دا خو هسې هغه چل والعرض دی دونه دې نیکۍ کړي دي او دونه دغه دي ګناهونه ځان ګناه مې معاف کړه او مې بخلې ولکن من نوقش هلکه که پوره حساب کتاب وشو که نه چې دونه زما احسانات دي نعمتونه یې د هغې مقابله کې شا به دومره نیکۍ راوړه تباه شو سړی دوی به لاس راکاږي چې ما مور مخکې کوله الله رسوله دا عمر مخکې که دا عثمان مخکې که دا فلانکې مخکې که زه نشم طاقت لرلی او نبی علیه السلام به راکاږي او نبی علیه السلام بم جاړي دی بم جاړي او اتلس ځلې د رقامه ولاړ دی او ټول پیغمبران ولاړ دي لومبۍ تماشه ده دې کې به الله د طرف نه آواز وشي وی تا د دې ابوبکر په حق کې ویلي دي چې ابوبکر فی الجنه نبی هم په جړا کې وایي او دا خو ما ویلي دي نو تا خو زه نه دروغجن کوم تا دې دروغجن کوم نه دې بې سبب بې کتابه لار خوشې کوي چې جنت ته ځي دې نه غټ منقبت بل شته د لوی د الله احسان عظیم دی او سره د دې نه ابوبکر صدیق به باغ ته لاړ نو په جړا به شو افسوس ارمان که زه د وجود یو ویښته وې نو څه ښه به وه کټ شوی به هم ختم به وم که دا مرغۍ وې نو څه ښه به ومه زه یو ځل به مرګ راغلی او ختم به و خبره افسوس که زه ګیا وې نو څه ښه به وه یو ځل به ریبلی شوی وم سارو به خوړلی وم ختمه به ومه هسې نه الله په قهر او غصه نشي راته که په قهر غصه شوې نو بیا خو ختمېدل نشته که نه د الله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډېر خلک دا وایي یاره د اسلام او د اسلام د حکومت سره څه تعلق دی دی اسلام دې ته وایي چې بس جومات کې مونځ کوه اودس کوه او زکات او روژه عبادت ورته وایي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د رسول الله مبارک خلیفه دی بادشاه دی بادشاه دی او خلیفه هم دی د رسول الله مبارک او په ټول امت کې لوی عالم هم دی او فوجي جرنیل هم دی هر څه دی او چې کله د نبی علیه السلام مبارک د وفات نه پس بعضې خلکو د زکات نه انکار وکړو وایي موږ زکات نه ورکوو دا هم نه ویلې چې یاره زکات به مطلقا نه ورکوو نه بیت المال نه ورکوو مونږ پیسه او زمونږ خوښه ده چې چاله زکات ورکوو به او چا پکې چورلټ انکار وکوي بعض زکات د حضور پاک زمانې سره تعلق و خبر ختمه ده اوس خلک مالدار دی او چا وی چې نه بیت المال له نه ورکوو خپل منځ کې به سره ورکوو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه میټینګ راوړ د صحابه په دې سره جهاد کو حضرت عمر ورته وی رضی الله عنه وی چې کلمه ګو سره جهاد
رسول الله مبارک نو ورېدلې دي چې کوم سړي کلمه شهادت وکړه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله د وینه او مال محفوظ دي د سره به جنګ نه کې د وینه محفوظ د جهاد جنگ به سره نه کې د مال محفوظ دی جنگ مړ کې چې مال په غنیمت کې راوړي حضرت ابوبکر صدیق سوی وی قسم په خدای چې چا د پیغمبر علی السلام په زمانه کې زکات ورکاو او اوس نه ورکي یو رسې زکات په پورې د غم نه ورکي یو رکوټي ګډور کې زکات په پورې د غم نه ورکي زما د قسم په خدای چې جهاد وسره کو لا دوار یو ځای ذکر کړی دی اقیم الصلاة واتو الزکات مال د منس د بدن حق دی او زکات د مال حق دی و زور به تعلم خو زکات به ورکي هغه مانعینو د زکات چې انکار کړو حضرت ابوبکر صدیق جهاد وسره وکړ چا توبه وسه چې درکو او څوک پکې لاله مړ شو د ابوبکر صدیق زمانہ د ابوبکر د عمر د عثمان د علي رضی الله عنهم بیا خو د چا ترت کړو چې جهاد نه انکار د زکات نه انکار کړي بس نظام دی ته وای حضرت عمر وی رستو پېښم چې د حضرت ابوبکر رټی کو بس زکات خلکو د عدالت باور کوي بنور کوي تاسو زکات او زموږ حکومت ټول په ټیکسونو چلی هلکه د دې ظلم د ټیکسونو په زکات رسول کې کړ صحیح طریقې سره چې صحیح طریقې سره زکات پی هغه وصول کې نه خلکو نه کړه قسم په خدای ملک چلی کارخانه‌دار ته وایي چې ته څومره مال وباسې او څومره خرچه کې ما ته به حساب کتاب ټیکس ورسره حساب کې زکات ورسره وکړه غاړه به هم خلاصه شي برکت به هم پیدا شي او کار به هم سم شي او څوک انکار هم نشي کولی چې ته ما نه ولې اخلې نه به د خدای حق دی خلفای راشدین وغیرې موږ یې وخت بیت المال داسې ډک شو د حضرت ابوبکر صدیق په زمانه کې چې لبریز د حضرت عمر زمانه کې لبریز ټول سرکاري ځمکې په غریبانو تقسیم کړئ صرف بیت المال له حضرت عمر ځمکه پرېښه د بیت المال له او چې غریبانان نه ته ځمکې وله ورکول او غنیمتونه یې ورکول او زکاتونه یې ورکول خلک داسې مالدار شو ټول غربت په خپله ختم او معیشت په خپله ټیک حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمائے وی دا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانہ وا لاړم بیت المال ته چې کوم مرکزی خزانه ده هغې له لاړم بیت المال سیکرټري ته مې وی ناظم الامور ته لیست راوباسه وګورم چې هغه لیست یې راوویسته د ټولو غریبانانو دپاره زکات مقرر دله دومره دله دومره دله دومره دله دومره دله دومره اسلامی نظام کې به بیا وګینی اسلامی نظام کې به خوار نی بیا اسلامی نظام کې که چاته نوکری میلاونی په کور به تنخوا ورکوي حکومت او په اسلامی قانون کې که یو سړی د لوږې مړ شو خدای به د دې بادشاه دی لاس او د ګریوان ته به لاس اچوي چې ولې پلاګي د لوږې مړ شو پراټې خوري تالواګانې خوري غریب ډوډۍ نه ولې ولې ستا ممبر ستا وزیر ستا افسر ستا د ملک کارخانه‌دار د دنیا په مزو چرچو کې دی یو موټر په شل وته ولاړې دي غریب خرم نشته ولې غریب داسې ګرځي منډې وایي تا ایر کنډیشن نه خپه بار نه وباسې لګیا دي په تریشنو په غوبالو کې ته د غم به نه کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې ورغی او د بیت المال لیستونه یې وکتل لیستونه ډېر خوشحاله شو ماشاءالله ځکه چې څومره غریبانان دي او کوم دي یتیمانان دي ټولو دپاره تنخواګانې مقرر دي چا له کال کې تنخوا غونډې یکمشت چا له میاشتې تنخوا اچې هغوی ته کوم انتظار وه چې ویې کتل یو زنانه ده ورته یې لیکلي چې دا کونډه ده د هغې تنخوا نشته تپوس یې وکړه د سیکرټري صاحب نه د بیت المال د دې زنانه ته خو تا تنخوا نه ده لیکلې وی نیم خبر خو امیر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا لیکلي چې دې مور ولې نه ورکوي وی ما ته پته نشته او د دې خانه خالي پرته د دې له نه ورکوي حضرت عمر رضی الله عنه سوچ وکړ چې ابوبکر ښه پوهېږي بس کیدی شي
اله بل چا څه انتظام کړي خو د دې رجسټر نه د هغه ښځې نوم او پته نوټ کړه چې تپوس کوم چې د دې خانه کې تنخوا ولې نه ده لیکلې شوې ولې تنخوا نه ورکوي نو چې نوم یې نوټ کړه نو ورغې د هغې تپوس یې وکړه دلته یو کونډه ښځه ده دا مخامخ کور یې دروازه یې ورته ووهله ای خورې یا ترورې کونډې زه راغلی یم او ستا څه ضرورت دی کونډه ورته څه زما هېڅ ضرورت نشته زما ډوډۍ ماله یو ګاونډي منلې ده راوړي زما د جامو انتظام یو ګاونډي منلې دی هغه راوړي زه کونډه یم نه مې زوی شته نه مې پلار شته نه مې ورور شته خاوند مې مړ دی هېڅ پرې نشته نه مې لور شته بس په دې کور کې پرته یم او ګاونډیانو راله فیصلې کړي دي څوک ډوډۍ راوړي هغه زمانه کې خو چای نه وه څوک جامې او څوک بل څه راوړي بس پوه شوم چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې د دې خانه په بیت المال کې خالي پرېښې ده او تنخوا نه ورکوي نو دی وله په خلکو مقرر کړی یو مالدار سره او نواب سره او سردار سره او خان سره چې په محله کې د یو درې ور واچول چې د دې ډوډۍ پته ده د دې جامه پته ده دې له به په میاشت کې تروړه واخلې دې له به په هفته کې ته دومره غوښه اخلې دا به خامخا ورکې زکات نصابه خبره جوړه دی کې څه تام خوشحاله شو غریب هم موړ شو مالدار به هم ګورې دا خلک صدقه نه ورکوي چې صدقه ورکول دې شروع کړل قسم په خدای ستا ورسره مینه جوړېږي صدقې ورکوې مه یارېږې الله به درکوي فکر مه ورکوئ چې زما صدقه ورکړه زما مال کم شو حضور پاک ما تاسو ته مخکې قسم خوړی دی چې په صدقه مال نه کمېږي ته د خوند نه دی اخیستی د صدقې خوند والی په خدای مې د قسمې بیا به دله خوند درکوي چې اوس ما پیسې راواخلې چې خدای څوک غریب راوستی ما وله ورکړه خوند تاسو نه دی موندلی د مونځ خوند مونږ نه دی موندلی مونږ په منډه راشو بس په منډه تښتو له جومات نه په قسم په خدای صحابه و به یو بل ته څه وې هله ځکه نه مونږ مخکې چې جومات ته مونږ بوځه دمم وکړه مونځ را باندې وکړه دمم که دمه هغې به په مونځ دمه کېدل مونږ پرې ستړي کېږي اتیچ ته خوند مونږ نیسو خو دا ځکه د دې خانه خالي پرته ده چې دې لا یې هر څه مقرر کړي دي حضرت عمر صاحب اواز ورکړه ترورې که زما دې ساجت یې ما ته ووایه یو زلمی ځوان راغلی زه به ستا حاجت پوره کوم وی بچې یو حاجت مې شته که ته یې پوره کولی شې دا دی چې زه بوډی یم پاسېدو نه یم په کټ کې پرته یم نو ما له د یخ اوبو ضرورت دی چې تازه اوبه راله څوک راوړي منګي راته ډکوي ګرځم لږه لږه خو ډېره نه شم ګرځېدی او چې دا کور راله څوک جارو کوي حضرت عمر صاحب ورته وي راته ما په دې مه شوه ځه دا به دروازه کوله وکړه چې اوس نه پې شروع وکړم وی نه بچې اوس خو ستا نه مخکې یو سړی راغلی و منګي م راته د یخ اوبو ډک کړل چلقاو یې م راته وکړل کور یې م راله پاک نو که ته کې نو سبا راځه عمر فاروق رضی الله عنه چې سبا اشراق منځ وکړه ورغی ای کونډې دروازه کوله وکړه پرونې زلمې راغلی ما چې هغه کور هم دله صفا کړم منګي م دله ډک کړم جارو م دله ووم وی بچې ته خو لیټ شوې یو تړی راغلی و هغه دا درې واړه کاره کړي عمر صاحب چې سبا له لمونځ وکړو د مانځه نه پس ورغی چې ورېږه وختي ورځم ور راته کوله وکړه زه خو بچې ور نشم کولاولی څنګه به کولاوو به لاس اوچت کو دننه زنځیر ته راس ښکته که تبې به وړې وې خو دا ده چې څه وی مې چې هغه منګي دله ډک کړم زه هم درته جارو کړم او څرقه هم دله وکړم ای بچې هغه سړی ستا نه مخکې راغلی و دا کار یې کړی او دا هر څوک د خدای نیک بنده چې دی دی پټ راځي یا نه کوي او د دې کوم د خدمت په داسې انداز کوي چې هېڅوک خبر نه شي کوم چې چا سره ښه کې پټ کوه څوک مه خبروه صدقه ورکوې لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى بما کوه پټ کوه پټ هېڅوک چې نه خبر نه شي حضور پاک فرمایي بهترینه صدقه دا ده چې تا خلاص باندې ورکې او دا قسم ته خبر نشي څوک هر څوک نیک بنده دی د پټ راځي او د دې کونډې خدمت کوي سبا له چې مانځه نه مخکې پرېشمني ورله هر څوک چې راځي بس خدای دې ورسره خو کړي چې د دې کونډې خدمت هغه کوي زه خوش کومه چې هغه کوي لاسه ده خو ګوس څوک دی مې څادر واچو
کوڅه کې یو ګوټ کې تیاره ده کېناستم یو سړی را روان دی درسکی تیزی سره را روان او سړي په سر څادر اچولی چې څوک یې بلکل ونه وي د شپې خدمت د کونډې کوي بیا مخ پټوي چې ما څوک کوڅه یې نه کړي ځای له چې راورسېده څپلی وایستې کیله یا څپلی ورو ورو روان شو نو ته ورسېده نو بیا خپلې څپلی کیلی واچولې نو د کونډې کور ته ورسېد نو لاس یې داسې د بره نه ورښکته کړه ځان ته چې دغه کولاو کړه دروازه او وردننوت اواز یې ورکړ چې ورننوته په منګو کې چې څومره زړې اوبه پرتې وې ټولې راواغېستې او چلقو یې کړې او بیا جارو راواغېسته جارو او ټول کور کچرې پکې دوړې خاورې رابهېږي هغه یې وله صفا کړه کونډۍ له او بیا په ټاټکي کې یا په لوښي کې یا په شکرۍ کې ټوله خځله رالي په دې سر د پاسه خځلې وړي ډیران ته غورځوي خځله رالي وړي او ډیران ته غورځوي ټول جامې هر څه د خاورو ډک شو او بیا لار مشکې غاړې تارې پټ دی او چته یخ کویلله مدینه منوره کې یخې اوبه کمې وې او د هغې نه یې ورته مش ډک راوړه منګي ورته ښه مدیدار صفه ووینځل ولې یې ټک لګو د پاسه یې کټوري نه سکور بلل راووته او بیا دروازه ځان پسې راښکه لاس یې ورښکته که دروازه یې بنده کړه کود ورکړه خدای دې وبخښه زه دننه لاړم دې ته خدمت وایي په نیمه شپه ورځه پېشمني ورځه د یو کونډې خدمت کوه جام لوښي وله وینځه ځای وله جارو کوه ځای چلقو کوه د کوینې صفه اوبه ورته راوړه قسم په خدای دا د حضور پاک مبارک صفت و رسول الله مبارک چې کله د غار حرا نه واپس راغی نو حضرت خدیجې ته وایي زملوني به ما څادر واچوې لقد خشیت ویرېدم خدیجې او ټوله قصه وکړه چې دقسې یو کس راغی درې ځلې ځان ته راته غاړه باسلم او دا خبرې راته وکړې او ورته څه وایي کله فکر ونه کړې جیز به تا خدای نه خفه کوي ولې به تا خدای نه خفه کوي نو یو صفات یې ذکر کوي لکه صل الرحم رشتهداري کې خلکو سره وتحمل الکل د خلکو بوجونو بارونو چته خلکو سره ښېګړې کې په خلکو اسانتیا راوړي دغه شی اونډه د هغې خدمت کې د یتیمانانو خدمت کې خلکو بوجو چته چا سره مال نی مال ولا ګټې تاکي خدا صفتونه دي او قسم دی باران بخاری کې راځي چې باران به نه کېده حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا الک و الک ابو طالب براوس بیت الله ته مخامخ به ودرو دا الله زما د رواري او شان دی ګور الله لا نبی نه یو شان دی وابيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للأرامل سپین مخ دی تک سپین مخ د دې سپین مخ په مخ مونږ د اوریاز نه باران غواړو د حضور پاک دا مبارک سپین مخ وی داسې مخامخ یا الله و ابیض بنا ډېر ښایسته ډېر ښایسته استسقى الغمام بوجهه و د سپین مبارک مخ الله مونږ ته نه باران غواړو سمال الیتامى عصمة للأرامل یتیم سره هم ښېګړه کوي کونډې سره هم ښېګړه کوي یتیم هم د ده په سبب کامیاب دی او کونډ هم د ده په وجه محفوظه ده دا د حضور پاک هغه سړي کې دا کار جامې د خورو او دا سړي دا د مزدور کار یې وکړه د غلام خدمت یې وکړه که د غلامانو جامې د خورو او په ښکارۍ کې ډیرانونه او دا سوزونه وړه او په ډایرکټ څنګه را روان شوم یو ورځ ګورم چې دا سړی څوک دی دومره نیک سړی دومره د نیکونډې خدمت په دا نیمه شپه د ریا نه او د دې نه ځان ساتي او څومره په اخلاص خدمت کوي وایي چې څنګه رانږدې شو سر یې پټ کړ وایي کلک مې پې ور ټوپ کړې چې سړی شکي شوی پې ومه د مخکې نه خو کلک مې پې ور ټوپ کړې او سړی مې کلک ونیوه او مخ مې وله ښکاره کړه چې مې وکت څوک د رسول الله مبارک خلیفه حضرت ابوبکر صدیق ماشاءالله ابوبکر تا د دې کونډې نوم تنخوا ځکه نه ده مقرر کړی سیسټم دی ولا برابر کړی دی دې ته امیر المؤمنین دی وایي دې ته خلیفه وایي
پاک د کونډې په ابوبکر دا څه کې ما ته ووایه چې دا زه وکړم زما زوی ته ووایه خپل زوی ته دې ووایه غلام ته ووایه نوکر ته ووایه بل ګاونډي ته ووایه چې دا خدمت وله وکړي دا څه کې دا ډېرانونه او ده اوچتی په نیمه شپه وی حضرت ابوبکر صدیق په ژړا شو چې عمره دا پیټې به ماله دلته تو اوچت کې ستا او زما زوی به اوچت کړي زه غلام نوکر ګاونډي به اوچت کړي او قیامت په ورځ به زما پیټې څوک اوچتوي ابی دا سپلی دغلته ولې وویستې وی دې کور کې یتیمانان اوسېږي نو زه لږ تېز روان وم چې سپلی وباسم چې زما د خپو په درز د دوی خوب خراب نه شي دې ته امیر المؤمنین انفو ځکه ټیک روان دی زړه کې چې د خدای یاره نی که نه که زما په اړه کې د خدای یاره نی زم تبه یم که زما د ګاونډي په زړه کې د خدای یاره نی اقدام غرق دی که د یو افسر په زړه کې د خدای یاره نی تم تباه دی او که د بادشاه او د وزیر او د ممبر په زړه کې او د خان په زړه کې او د مولا په زړه کې د خدای یاره نی تباه او برباد دی کلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره الله وی دنیا مو خوښه د آخرت مو پرېښې دی ټول دنیا پسې لګ دی پیسه پیدا کب سے مونږ ممبري دی لکو چې پیسه پیدا مونږ بادشاهي دی لکو چې پیسه پیدا نه کوو چې د قوم خدمت وکړو نو دې لکو چې دولت پیدا کو پیسه پیدا کو دا زموږ سوچ دی زمام سوچ دی ستام سوچ دی د ټول مسلمان سوچ دی او تاسو اوس اینه چې هغه بادشاه نه هغه وزیران نن د هغه خپلې پیسې د وجې نه په لوی غم او پریشانۍ کې پراته سو بارمل کې پروت دی هغه پیسه تندر غورځي چې ستا خپه کېږو نه زه د چا بده نه ویم زه خو عامه خبره کوم ولې زما رون ما تاسو ته مخکې ویلو زه عامه خبره کوم معاشره کې چې کومه غلطي وي غره وباسو نو بعضې خلک زما د هغې نه کلیپ لوړ کړي نو بل باندې ورچسپان کړي نو د هغه په مخ چرخی راکاږي او د پلان کې هغه د هغه پسې خبرې کوي زه چا پسې نه کوم زه عامه خبره کوم ستا سابقه وزیر زمان او ټول په ګندونو کې په مقدمو سر دي دې که نه دي وایه خپل ملک کې د ځای نشته لرې که خدای دې بهترې پیسې وباسي ښځه مړه شوه او جنازه کې د شریک نه شومه مور مړه شوه ما قبر ته ښکته نه کړه ښځه مړه شوه ما قبر ته ښکته نه کړه پلار مړ شو ما قبر ته ښکته نه کړه خدای دې بېرته دا پیسې وباسي پیسې دی او دولت دی او جمع کو کارخانه جوړوه دا کوه دا کوه دا کوه کوه که نه دا کارخانه قسم دی که قبر ته یوسې دا دولت قسم په خدای که قبر له یوسې دا مال او دولت دنه ټول پاتې دی یک تنها به دی خالي لاس به قبر ته رواني خدای ته وګوره پیسه ګټه دا نه چې مه ګټه کارخانه هم جوړوه موټر هم کوه بګله هم کوه خو الله مه هېروه نو خدای هېر کړی بند کول خدای هېر دی ورځ مړ شي سبا ورځ په خپل اوږو مقبرې ته څونه موږ وړو په میاشت کې څونه وړو و مړ شو ناګهاني مړ شو بیمار شو کورونا سره مړ شو لاټیک سره مړ شو لټکي سره مړ شو سی اوړل راکې جواب هر څه پاتې دلته ځان سره یو ځای خیرت ته خیرت خو کې قبر نه به ځای څه به کې دلته ایسي لګېل ته به څه کې هلته هم نه ایسي ولګوه قبر کې که نه دلته خو په اوړي کې ځان ته یخ ایسي لګي او په ژمي کې ګرم هیټر لګې قبر کې به څه کې خو ته هم په خدای که دا بجي دي پکار او دا نوسي دي پکار چې ځان له دې څوک کړل ښه ګنې دا نه پکار دي دقه مثال دی ماته د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نظام ټیک روان دی د الله مدد ورسره شامل حال دی خوشحاله خوشحالي ده رعیت خوشحاله بادشاه خوشحاله ټول خوشحاله